الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمان دین اسلام عزتمند و محترمو د نننی درس عنوان دے هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه وتعاملاته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ پاغستلو خرڅولو عام معاملاتو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جون مبارک کی اغستل هم کړی دي، خرڅول هم کړی دي، دغه شانت مزدوری هم کړی دا او نور خلک هم په مزدوری باندې نیولې دي. د بل چا طرف نه وکیل هم نبی علیه السلام مقرر شوی دی او نور خلک هم د خپل طرف نه وکیل دا مقرر کړی دي. نبی علیه السلام بچی یو څه شی اغستنه اکثر په نغدو پیسو باندې به واغسته او دغه شانتي کله به په قرضو باندې واغسته. کله به داسې مشوله چې نبی صلی الله علیه وسلم به غاڼه کې د هغه سره څه شی هم کې خود. دغه شانتي نبی علیه السلام به خلکو لا یو شی هبه کې هم ورکو او د خلکو هبه دا به نبی صلی الله علیه وسلم هم قبل ولا. کله به نبی علیه السلام یو شی چاله په هدیه کې ورکو او د خلکو هدیه به هم نبی صلی الله علیه وسلم قبل ولا. لکه بادشاهانو به نبی صلی الله علیه وسلم ته هدیه راولېږلې، نبی علیه السلام به هغه قبول کړلې او په صحابو کې به تقسیمولې. په ټولو انسانانو کې د ټولو نه زیات نبی علیه السلام ښایسته اخلاق والو په معاملاتو کې. کچانه به اوس شی قرض واغست نو هغه به بیا په خسته طریقې باندې ادا کو او دا غي سره سره دعا به وته هم کوله د برکت چې الله دې ستا په اهل او مال کې برکت واچي. یو ورځ نبی علیه السلام د چانه اوخ اغسته او قرض هغه سړی راغی د نبی علیه السلام نه پیسې طلب کولې نو سختی وکړه. صحابه اراده وکړه چې دا سړی رونیسي. نبی صلی الله علیه وسلم وته فرمایل دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. پرېږدي دې سوته مو وایي ځکه کوم سړی چې حق والی حقدار وي، صاحب د حق وي، هغه لره حق د خبرو شته چې خبرې وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم به د چا د جهالت په مخ کې باندې انتهایی صبر او حلم برداشت کوو. نبی صلی الله علیه وسلم به د غصې د ختمولو لپاره کله او دسو کو، کله به نبی علیه السلام چې ولاړو کې بناس، کله به استعاذہ اعوذ بالله ویلا او د امت ته هم خودل دي چې په دې باندې د انسان غوسه د ختمي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په چا باندې تکبر نه دی کړي. خپل ملګرو صحابه سره انتهایی تواضع عاجزی کوونکې انسانو. نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله خپل صحابه ملګرو سره غپ شپ او ټوکې هم لګولې، لیکن په ټوکې کې هم نبی صلی الله علیه وسلم حق خبره کړې ده، درو خبره چې ته په ټوکې کې هم نبی صلی الله علیه وسلم نه ده کړې. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم به کله توریه هم کوله. توریه دې ته وایي چې د یو کلمې دوه مقصد دي، ته یو مقصد والی او بل سړی ته بل مقصد والی. په هغې کې به هم نبی صلی الله علیه وسلم حق بیانو. نبی علیه السلام به د خپل ځان خدمت هم کله کو، د خپل ځان لپاره به پیزار ګنډو، کله جامې، کله چې کم دی بوکه به د اوبو ریخ، کله د خپل ځان لپاره دغه شانتي، کله به چیلې چې کم دی نو هغه لوشله. نبی صلی الله علیه وسلم به د خپل اهل خدمت هم کو او د خپل کور د لپاره به هم نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې خدمت کو. نبی صلی الله علیه وسلم یو پیره چې کم دی نو کله جمعات جوړېده مسجد نبوي نو خپل صحابو د پاره شودر اغسي او غیله راوړل. مطلب په خپل باندې به نبی علیه السلام ډیر کارونه ادا کول. نبی صلی الله علیه وسلم لا چې اختیار ورکړی شوی دی په یو دوه کارونو کې، نو نبی علیه السلام د امت د پر هغه کار غوره کړی دی چې هغه آسان وي. آسان کار نبی علیه السلام دا غوره کړی دی، کله به چې هغه ګناه نه وه. نبی صلی الله علیه وسلم همیشه د پر د مظلوم مدد به کو او د ظالم سره چرته نه دی ولاړ چې د ظالم مدد کړي. نبی صلی الله علیه وسلم به د مریضانو بیمار پرسی کوله، چا به چې مشوره وغوښته هغه به مشوره ورکوله، جنازو ته به حاضرېده، د خلکو
دعوت به قبلو کوم چې کونډې یتیمانان مسکینان او ضعیف کمزوري خلک به د هغې ضرورتونه به نبی صلی الله علیه وسلم دا پوره کول. نبی صلی الله علیه وسلم سره به چې چا ښېګړه وکړله، چا به ورسره نیکي وکړله، نو جزاک الله خیر به ورته ویل. او دی فرمایلی دي چې من صنع الیه معروف، د چا سره چې یو نیکي وکړي شي فقال لفاعله جزاک الله خیرا، او ته هغه کوونکي د نیکۍ ته وایي چې الله تعالی جزای خیر درکړي، نو فقد ابلغ فی الثناء، تا یقینا مبالغه وکړه د هغه په ثنا کې. دغه شانتې سنت طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې او د خپل اهل سره په ژوند تېرولو کې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې حبب الی من دنیاکم، ما ته خوښ کړی شوي دي ستاسو د دنیا نه النساء والطیب، زنانه او خوشبو، وجعلت قرة عینی فی الصلاة، او ګرځولی شوې ده یخوالی د سترګو زما په مونځ کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا معشر الشباب، ای ډلې د ځوانانو، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، څوک چې په تاسو کې وس لري د مؤونت د نکاح بس نکاح دې وکړي. او دی فرمایل چې تزوج الولود ودود الولود، تاسو نکاحونه وکړئ د هغه زنانو سره چې هغه ډېرې مینه کوونکي وي او ډېر اولاد پیدا کوونکي وي. نبی صلی الله علیه وسلم به د خپل اهل سره ښایسته ژوند تېرو. او دی فرمایلی دي چې خیرکم خیرکم لاهله، په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل کور والو دپاره غوره، وانا خیرکم لاهله، او زه چې کوم دی په ټولو نه زیات غوره یم د خپل اهل او کور والو دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم به عایشې رضی الله تعالی عنها ته د انصارو ماشومان جینکې راوستلې او پرېښودلې به چې هغې سره لوبې کوي. کله به چې عایشې رضی الله د یو لوښي نه خوراک وکړو، نبی علیه السلام هم د هغه ځای نه خوراک کو. یو لوښي باندې به عایشې رضی الله اوبه وڅښلې، په کوم ځای به چې عایشې رضی الله تعالی عنها خوله یې ښودې وه په هغه ځای به نبی علیه السلام خوله کې ښودله. کله به نبی علیه السلام د هغې په غېږه کې به ډډه لګولې وه، قرآن عظیم الشان دا به یې لوسته، په داسې حال کې چې عایشه رضی الله دا به حایزه وه. نبی صلی الله علیه وسلم به د خپل اهل سره ډېره زیاته مینه ساتله. د مازدیګر د مونځ نه بعد به نبی علیه السلام شروع شو د ټولو بیبیانو کوټو ته به ورغی، د هغې حال احوال دا به معلوم کړل، خیریت به معلوم کو، او بیا به شپه چې کوم دی د هغه بیبي په کوټه یې کوله د چا چې به نمبر و. نبی صلی الله علیه وسلم به خپلو بیبیانو منځ کې شپه دا تقسیم کړې وه، دغه شان د خپلو بیبیانو له بې نفقه ادا ورکوله. او نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله خپل اهل رانږدې شو د شپې په اوله کې یا د شپې په آخره کې، نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وه چې کله به غسل پې واوړېد نو یا به یې غسل وکړو، د هغې نه بعد به وده شو، او کله به داسې و چې صرف نفس اودس به وکړو بیا به وده شو، او کله داسې هم ثابت دي چې بغیر د غسل او بغیر د اودس نه هم نبی صلی الله علیه وسلم وده شوی دی. دی فرمایلی دي چې ملعون هغه سړی لعنتي دی من اتا امرأة ملعون من اتا امرأة فی دبرها، هغه سړی لعنتي دی کوم سړی چې خپل اهل ته راتګو کی په شا طرف کې. او بیا فرمایي چې لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اهله، کله چې یو سړی اراده وکړي چې هغه خپل اهل ته راشي د جما دپاره، د هغې نه پیدا اخلي، نو دا دعا دی چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ای الله مونږ نه چې کوم دی شیطان لرې کړي او شیطان زمونږ نه لرې کړي، او هغه څه چې ته مونږ له راکړې د هغې نه شیطان دا لرې وساتې. فانه یقدر بینهما ولد فی ذلک لم یضره شیطان ابدا، که چېرته د دې په منځ کې الله سبحانه وتعالی چېرته اولاد تقدیر کې لیکلي نو شیطان به ورته بیا ضرر ونه رسېده. د دې دعا پیدا ده چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله کور ته نوې بیبي راوستله، نکاح به وکړله، یا به یو خادم راوست یا به یو څاروی واغسته، نو د هغه د تندي دا ویښته دا به ونیول او بسم الله به وویله او دا دعا به وویله چې اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلت علیه،
یا الله ز سوال کوم ستانه د دې د خیر او د هغه خیر چې دې کې خودلې شوی دی دا په پیدا شوی ده واعوذ بک من شرها وشر ما جبلت علیه او ای الله ز پناه غواړم پتا سره د دې د شر او هغه شر چې دې په فطرت کې خودلې شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم چا چې نکاح وکړه نو په مبارکه کې به وته دا دعا ویله چې بارک الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير الله دې تعالی برکت درکړي الله پتا باندې برکت نازل کی او تاسو جمع دې الله سبحانه و تعالی په خیر او برکت باندې وکي نبی صلی الله علیه وسلم به کله اراده وکړه چې په سفر باندې لاړ شي د خپل بیبیانو په منځ کې به خسنه واچو د چا خسنه به چروخته نو هغه به د خپل ځان سره په سفر باندې بوتلله نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې بیبیانو له طلاق هم ورکړی دی رجوع هم کړی دغه شان د خپل بیبیانو نه ایلا هم کړی تر یوې میاشتې پورې لیکن چرته نبی علیه السلام په خپل ژوند مبارک کې زهار دا نه دی کړی وبالله تعالی التوفیق